سلام و احترامات ګرانو کتونکو. الف خان شرپوی مو څنګه چې تاسو ته پته چې میټریک ریزلټ وتلی دی، هغه ټولو کامیاب ماشومانو ته بچیانو ته چې کوم دی نو مبارکي وایو. ګرانو کتونکو په دغه کې مختلف سکالرشپ هم کالجونو اناونس کړي دي. الخدمت فاونډیشن یو فلاحي اداره ده او هغه د صحت تعلیم دغه شانتي د نورو مدونو کې چې کوم دی نو کار کوي. دا مخال موږ سره د الخدمت فاونډیشن کم سکول اینڈ کالج چې کوم دی بهلولی برانچ دی 400 برانچ دی، د هغې پرنسپل هارون خان موجود دی. هغوی نه به تپوس کوو چې راتلونکي نوي طالب علمانو ته دوی څه پیغام ورکوي او دوی کم کورسونه چې کوم دی نو ورښایي. ډېره زیاته مننه چې د وخت راکولو. څه به وایې د میټریک داخلې په کالجونو کې نو کالج تاسو سره شته دی او کالج څنګه لیول کې دی؟ څنګه چې تاسو ووایئ چې د میټریک ریزلټ وشو او ماشومان به اوس په کالجونو کې داخلي اخلي. الخدمت فاونډیشن سکول اینڈ کالج بهلوله تیر کال چې کوم دی د بهلولي د والدینو د هغه ځای د خلکو په اصرار باندې مونږه کوم زمونږ سکولو 2004-05 کې دا اسټیبل شوی دی او اوس چې دی تیر کال مونږ هغې له د کالج درجه ورکړه او په لومبي ځل باندې هغې کې مونږ کالج سټارټ چې واغوستو نو مونږ سره ډېر ماشومانو چې دي سټوډنټس هغې ایډمیشن وکړو او دا هم په دې وجه باندې دغلته سټارټ واغوستو چې دغلته نو ګورمنټ کالج شته نه دغسې پرایویټ کالج شته او بل هغه ځای نه 400 ته خلکو راتګ چې دی نو دا ډېر نن سبا مهنګایي ده نو 400 ته راتګ چې دی دا یو ګرانه خبره ده. نو د هغې د وجې نه الخدمت فاونډیشن دا فیصله وکړه چې بهلولي سکول له دې موږ د کالج درجه ورکړو. ماشاءالله زموږ یو کال چې دی هغه تیر شو او دغلته موږ یو دا بهترین خبره ده چې دغلته موږ ډېر باپرده ماحول ساتلی. بیل برانچ دی د جینکو د کالج چې دی بیل برانچ دی او هغې ته د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ ټول فیمیل سټاف، هغې کې میل سټاف نشته، دا فیمیل کالج دی د جینکو ګرلز کالج دی، دې کې فیمیل سټاف موږ هغه را سره دي او داسې فیمیل سټاف هم نه موږ سره امپل باټني فزکس او دغسې کیمستري دا امپل دي را سره ټول. نو هغه خو وشو او دا کال موږ بیا یو بله فیصله او د خوشحالۍ خبره ده د بهلولي او د خوشه د علاقو دپاره چې الخدمت فاونډیشن دا یو فیصله وکړه چې نن سبا د اے آی دور دی، د آی ټي دور دی، د کمپیوټر دور دی. نو موږ دې ماشومانو ته د داسې وکړو چې دې ماشومانو ته موږ بنقابل چې کوم الخدمت فاونډیشن شروع کړی آی ټي کورس دا یو لیب چې دی دا په بهلولي سکول اینډ کالج کې موږ شروع کړو. نو انشاءالله څو ورځو کې به موږ هغې کې د آی ټي لیب چې دی د هغې ابتدا وکړو او دا کمې جینکۍ چې اوس موږ سره په فسټ ایئر کې ایډمیشن اخلي او په سیکنډ ایئر کې چې کومې زموږ ماشومانې دي نو دوی ته موږ کومه 3 میاشتو آی ټي کورس دی هغه به موږ انشاءالله د ماشومانو ته فری آف کاسټ باندې کوو. هارون خان لکه را به شو ګراني ده پیس ته به راشو پرایویټ سکول ته چې ځې نو الریډي سهولیات ورته وي د هغې مطابق خلک پیسونه ورکوي، خو ستاسو دغې حوالې سره چې کوم دی نو څه طریقه کار دی؟ په دې کې خو موږ ډېر کم پیس چې دی د کالج په لیول باندې ایښې دي. موږ تیر کال هم سکالرشپس ورکړي او موږ به دا کال چې دی هغه هم سکالرشپ ورکوو. نو موږ د علاقې ته کتلي د هغې مناسب موږ کم پیس چې دی هغه ایښې او په هغې باندې پیرنټس ډېر زیات خوشحاله دي ځکه چې بهلولي نه ته 400 ته راځې نو کم از کم 5,000 روپۍ چې دي هغه یو د ماشومې تا نه اخلي. بل دا دی نن سبا حالات هم داسې دي هر سړی وایي چې زما ماشومه هغه د سکې وري هغه د یو باپرده ماحول کې سبق وایي نو دغه یو ماحول هم وله موږ ورکړی دی او په هغې باندې خلک ډېر زیات اعتماد د بهلولي چې څنګه په سکول باندې د خلکو اعتماد دغسې په کالج باندې هم دی. نو موږ انشاءالله د نن نه هلته د 1 اګست نه موږ د داخلو آغاز کړی دی په فسټ ایئر کې او هغه ماشومان چې کوم په نور ځینو کې فسټ ایئر کړی هغې اوس سیکنډ ایئر ته زموږ ته مایګریشن هم کولی شي او داخلي چې دي هغه د نن نه شروع شوي دي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. یقینا دا د بهلولي د خلکو دپاره د خوشقسمتۍ خبره ده او دې وخت کې د الخدمت فاونډیشن په بهلولي باندې ډېر زیات نظر دی ولې چې سکول یې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. اوس کالج بیا ګرلز کالج بیا چې کوم دی نو دا کوم د استادانو ټیچرانو پروفیسرانو خبره شوله چې کوم قسم سټاف چې کوم دی هغې دپاره اخیستی شوي دی. آی ټي یعنې بنو قابل دغه کوم پراجیکټ چې کوم دی نو دا هم یو ډېره مهمه خبره ده. خو زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه شان د تنګي تحصیل شب قدر تحصیل څنګه چې په بهلولي نظر دی زه بیا وایم چې د بهلولي د خلکو د خوشه د خلکو دپاره دا د خوشقسمتۍ خبره ده چې ډېر زیات فوکس یې په دغه کالج باندې په دغه سکول باندې دی. نو راتلونکي کومې جینکۍ داخلي اخلي
شاخ نمبر 6 ده، دغه شانتې خوشه خانمۍ د وسره دړه د وسره څومره علاقې دي، نو د هغوی دپاره دا یو ډېر بهترین تعلیمي مرکز دی بالکل، او په ډېر کم پیس باندې چې دغه پیس هلته کې د وخت زیان نه ده، ټرانسپورټ نه هم بچ، سکور هم هغه خطر هم څه نشته دی، او پیس چې کم دی نو هغه انتهایي کم پیس دی. نو بالکل تاسو داخلې اخیستی شئ. په دې باندې به د موبایل نمبر وي، په هغې رابطه هم کولی شئ.